نو دا غشي چې دی نو دې دپاره وي چې یاره په دې باندې په موټروې ځای په دې غشي جوړ کړي چې په دې لار ته وشه په دې ته وشه نو دا یو اشاره ده دا رمز دی هوښیار خلک په دې پوهېږي نو کم چې حجاج کرام دي د هغې دپاره دا رمز دی چې ای حاجي صاحب چې تا د بیت الله شریف طواف تا د مقام ابراهیم منځ تا د صفا مروه سایه تا د منا حاضری وکړه تا د عرفات حاضری وکړه تا مزدلفه کې شپه تېره کړه تا شیاطین وویشته تا قرباني وکړه تا سر وخریلو دا څومره احکام حج چې ادا کړه دې کې د فرایض ادا کړه واجبات دې ادا کړه سنن دې ادا کړه مستحبات دې ادا کړه دا ټول مجموعه اعمال تا سر ته ورسول خو لیکن که د دې قبلول د رب ذوالجلال په دربار کې غواړې نو د مدینې منورې طرف ته لاړ شه دا پرناله لګېدلې ده مدینې منورې سیډ ته اوس که ته دا قبلول غواړې نو دا ناوې ته وګوره دا د مدینې منورې طرف ته د دې خوا لاړ شه ادا کېږي په مکه کې خو قبلېږي په مدینه منوره کې په خبره ورسېد دا یو رمز دی هلته قبلېږي نو مطلب دا دی چیرې د محبوب د مکان طرف ته وځي او هلته چې ورسېږي طواف کوي کله منډې وهي او کله در او دیوار ښکلوي ولې د دنیا یو عاشق د یو زنانه عاشق مجنون چې هغه عبدالرحمن جامی رحمه الله فرمایي وی چې مجنون به کله د لیلا په علاقه او کلي باندې راغی نو ده به وی چې امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدارا زه چې د لیلا کلي ته راشمه د لیلا په کلي تېرېږمه د لیلا هغه محبت د عشق د هغې مینه په ما دومره غالبه شي چې اقبل ذا الجدار و ذا الجدارا زه بیا په ځان نه پوهېږم بیا کله یو دیوال ښکلوم او کله بل دیوال ښکلوم نو چا ورته ووایي چې ته خو د دیوالونو عاشق یې ځکه ته دیوالونه ښکلې نو هغه جواب کوي چې وما حب الدیار شغفن قلبي ولكن حب من سکن الدیار زه د دیوالونو محبت د سینې په تل کې دننه نه لرم زما د سینې په تل کې دننه د هغه چا محبت دی چې د چا نظر هغه طرف نه په دیوالونو باندې لګي نو په دې دیوالونو باندې زما د لیلا نظر لګي نو زه د هغې د نظر د نسبت د وجې نه دیوالونه ښکلوم نو که مونږ مثال د بیت الله شریف رکن یمانی ښکلو یا حجر اسود ښکلو یا مقام ابراهیم ښکلو یا دیوالونه ښکلو یا غلاف ښکلو او یا د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک جنگلی مبارک او غلافونه ښکلو یا د حرمین شریفینو خاورې ښکلو او هغه دیوالونه او هغه مکانونه ښکلو نو دا د دې وجې نه چې دلته د رب ذوالجلال د کرم نظر په دې مکانونو باندې کېږي رحمتونه راورېږي او د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک ظاهري نظر مبارک په دې مکاناتو باندې لګېدلی نو دغلته کې د زړه په تل کې مینه د هغه چا ده چې د چا نظر په دې دیوالونه لګېدلی اوس چې د دنیا یو عاشق د هغه دا حال وي د حقیقي عاشق به کم حال وي نو دا مطلب دا دی چې روژه او حج مظهر جمال دا د صفات جمالیه نه دي اوس دریم قسم همدارنګې عبادت په دوه قسمه باندې یا د قلب سره تعلق ساتي او یا د غیر قلب سره تعلق ساتي د اول مثال شهادتین
ځکه چې هغه تصدیق د قلب ته وایي که نه، چې تصدیق د قلب نه و نو بیا خو سړی مؤمن نه ګرځېږي که نه. اوس شهادتین چې دي د دې تعلق د قلب سره د دې نوم هم تصدیق قلبي دی، او د غیر قلب سره چې تعلق لري هغه بیا په دوه قسمه باندې چې هغه دي د کومو تعلق د کولو سره وي یا د هغې تعلق د پرېښودلو سره وي. دا دوه قسمه دي، یو هغه دی چې د هغې تعلق د کولو سره وي، دویم هغه دی چې د هغې تعلق د پرېښودلو سره وي. ښه جي، اوس دا دویم قسم چې تعلق د پرېښودلو سره وي هغه روژه ده. اورې چې پکې خوراک انسان پرید، څښاک پرید، جما پرید، نور ناروا کارونه پرید، د ورځې دا کارونه به نه کوي، دې نه به خپل ځان بچ ساتي. نو د دې تعلق د پرېښودلو سره ده. اول قسم عبادت بیا په درې قسمه باندې، دا خو مې دویم قسم بیان. اول قسم عبادت چې دی هغه په درې قسمه باندې دی. یا خو بس صرف د بدن سره تعلق ساتي، لکه منځ کې مال خرج کېدل نشته، او پاغي کې صرف یعنی بدن چې دی نو هغه استعمالیږي، دی وجې نه منځ ته بدني عبادت. او یا بس صرف د مال سره تعلق ساتي، لکه زکات. نو زکات کې مال خرج کیږي خو بدن نه خرج کیږي، بدن نه استعمالیږي، دی وجې نه هغې ته مالی عبادت وایي. او دریم قسم د عبادت داسې دی چې هغه مشترک دی، هم پکې مال استعمالیږي او هم پکې بدن استعمالیږي. چې حج لذي په خپله به ځي هلته به احکام هم ادا کوي او مال به خرج کوي. دا دی چې که په 1 لاکو هم خلکو حج کولو، که په 15 لاکه شو هم خلک حج کوي، که په 10 شو هم به خلک کوي، مال به هم خرج کوي او په خپله باندې هم ځي. نو دا مشترک دی، هم مالی دی او هم بدني دی. نو دا درې قسمونه د دې عبادت دي. لہذا یو ته مالی عبادت وای، بل ته چې دی یعنی بدنی عبادت وي، او بل ته مشترک عبادت وای. دا منځ چې دی د بدنی عبادت سره تعلق ساتي، او زکات چې دی د مالی عبادت سره تعلق ساتي، او حج چې دی دا مشترک عبادت. دغه رنګ روزه د خپل بدن سره تعلق ساتي، انسان پکې ځانوږي ساتي، عبادتونه پکې کوي، تلاوتونه کوي، نو دا ټول بدني عباداتو کې راځي. دا د دې په ضمن کې یو څو ضروري خبرې وي چې ما ستاسو په مخ کې وکړي. الله تعالی دې په موږ له د پوهې او د عمل توفیق راکړي. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما، د حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت دے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دے مبارک فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی، بنی الاسلام علی خمسن، چی پا پینزو سیزونو باندے اسلام قائم کرے شوے دے، شہادتو شہادتا شہادتی اللہ الہ الا اللہ، دری واڑا قراتون سعید. د دې خبرې گواهی ورکول چې الله نه بغیر بل څوک معبود برحق نشتا، وان محمد عبده ورسوله، او یقینا محمد صلی الله علیه وسلم د الله خاص بنده دی، خاص رسول صلی الله علیه وسلم. و اقام الصلاة، او د منځ قائمول دي، و ایتاء الزکات، زکات ورکول دي، والحج حج کول دي، وصوم رمضان، او د رمضان المبارک روجی نیول دي. متفق علیه، دا د بخاری او د مسلم په اتفاق سره نقل کړی شوی حدیث دی.
صاحب د مشکات پاول فصل کې صرف د بخاری او د مسلم یا د دواړو نه د یو روایت را نقل کړي دغه حدیث را نقل کړي په دویم فصل کې بیا دی پس چې کوم معتبر محدثین کرام دي داغي او په دریم فصل کې بیا عام لہذا دا د صاحب د مشکات یعنی خپل یو طریقه د پاول فصل کې د بخاری او د مسلم روایت را نقل کړي الله تعالی جل جلاله دې په دې باندې زمونږ او تاسو ته په عملنامو کې اجرونه او ثوابونه درج کړي و ما علی الا البلاغ المبین درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وای اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آله وبارک وسلم علیه صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ